السلام علیکم نوې ویډیو سره تاسو هرکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ثوابی کې ظالم ورور راپاسي خپل پلار خپله مور او خپل د دوو کالو کشر ورور په خپلو لاسو باندې ډېر بېدلتۍ سره قتل کوي دغه لور داسې حرکت ولې وکړو چې خپل پلار خپله مور او خپل د دوو کالو کشر ورور یې په خپلو لاسو باندې ډېر بېدلتۍ سره قتل کړل دوستانو کوشش تاسو د دې پوره حقیقت باره کې ځان قبله ولغواړئ کو سپورټ چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خالي او عالمي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ثوابی کې ډېر زیات غټ ظلم شوی دی چې ظالمه لور راپاسي او خپل پلار خپله مور او خپل د دوو کالو کشر ورور په خپلو لاسو باندې ډېر بېدلتۍ سره قتل کوي لور به یې غلط کارونه کول هر چا سره به یې غلط کارونه کول او په هغه غلط کارونه به یې پیسې پیدا کولې او کله چې پلار ته پته ولګېده چې د ما لور خو غلط کارونه کوي او په کلي کې ما ډېر زیات شرموي زما نوم او نشان ختموي نو پلار له یې په دې باندې ډېره زیاته غوسه ولګله او خپلې لور ته وایي چې ته داسې کارونه ولې کوې چې په هغې باندې ما ته پیمانتیا میلاویږي زه پې شرمېږم نو لور ورته وایي چې پلاره زما خپله خوښه ده خو زه هر څه کوم دوستانو نن سبا ډېر زیات ظلمونه شروع دي ظالمه لور نن راپاڅېدلې ده خپل پلار خپله مور او خپل د دوو کالو کشر ورور یې په دې خبره باندې قتل کړي دي چې پلار ترېنه خالي دومره پوښتنه وکړله چې بچی ته داسې غلط کارونه ولې کوي او ولې به پیسې پیدا کوي زه تا له خرچه نه درکوم نو په دې باندې د لور له ډېره زیاته غوسه ولګله چې هغې راواخېسته ولې خپل پلار له لار کړو بیا یې خپله مور له لار کړه او بیا یې خپل د دوو کالو کشر ورور په ډېرو بېدلتۍ سره لاره کړه دوستانو ډېر زیات ظلم شوی دی خو د دې ظلم خلاف لا چا اواز نه دی اوچت کړی دغه جینۍ چې کله دا حرکت کړی دی نو بیا هلک سره تښتېدلی ده هغه هلک ورسره په زبردستۍ باندې هلته غلط کارونه کړي دي هغه هلک ورپسې 9 کسان نور هم راوستي 10 کسانو ورسره په زبردستۍ باندې غلط کارونه کړي دي بیا چې ورسره کله 10 کسانو په زبردستۍ باندې غلط کارونه کړي نو هغه غلط کارونه بعد بیا هغه ښځه په خپله باندې پولیسو ته راغلې ده او ټول حالات یې ورته بیان کړي دي دوستانو دغه جینۍ سره ډېر زیات ظلم شوی دی خو دغه جینۍ اول خپل ځان سره ظلم کړی دی بیا د هغې نه بعد نورو کسانو ورسره ظلم کړی دی دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر انشاء څخه مخه ووهئ چې زموږ خالي او نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي